أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ یونس پارا نمبر 11 رکو نمبر 5 آیات نمبر 49 50 51 52 53 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. نو دې کوم 15 آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. ماقبل سره ربط او مناسبت. نو ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی تېنه مخکې آیات کې تیر شولو. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، چې دوی به ویلو چې دا قیامت به چې دی نو هغه کله واقع کېږي. تاسو چې دا وایي جو صحیح ده دغه قیامت په موږ باندې چې دی نو هغه راولی امطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب، چې کم تاسو وایي جو دغه شان موږ باندې د اسمان نه کاڼه وورېږي بل یو عذاب چې دی نو هغه دې راشي چې تاسو وایي قیامت ورځ ده او دا به راځي. نو حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه ورته وفرمایلو الله وی ته ورته ووایه پیغمبره لا املک لنفسي ضر ولا نفع، زه مالک د خپل ځان د پاره د ضرر او د نفع، یعنی زه په خپل مرضی باندې چې نو هغه ځان د نقصان نه چې دی نو هغه نشم بچ کولی. تفسیر مدارک کې لیکلي لکه مثال په طور کې چې نو هغه بیماری او فقر، ولا نفع او نه زه د خپل ځان د پاره چې نو هغه خود مختار مالک یم چې نو هغه د نفع، لکه مثال په طور کې د مالدارۍ او د صحت نو الا ما شاء الله، مگر هغه به کېږي چې کوم الله وغواړي. څه چې الله غواړي نو هغه به کېږي. زه ځان ته په خپل جوړ باندې چې نو هغه نفع نشم ورکولی او نه د ضرر نه چې نو هغه ځان بچ کولی شم. نو چې کله زه ځان په خپله چې نو هغه د نفع او د ضرر د خپل ځان په خپله نه مالک، نو بل چاله به چې نو هغه څه ضرر او څه نفع ورکم. نو که تاسو وایئ چې دغه قیامت راولی نو قیامت راویستل دا زما کار نه دی، دا د الله کار دی. البته دا حق او سچ دی، راځي به ضرور. لکل امت اجل، د هر یو قوم د پاره د هر یو امت د پاره یو وخت مقرر دی. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. نو کله چې هغه وخت میعاد، هغه وخت مقرر کله هغه راشي نو بیا نو هغه یو ساعت دا نه وروسته کېدی شي او نه به مخکې کېدی شي. مخکې چې نو هغه هم موږ ویلي ولو چې اوس دی نو هغه وروسته کېدل مطلوب دی، نو مخکې کېدل چې نو هغه خو نه دي. که خلکو نیټه چې نو هغه لیکلي مثال په طور کې چې نو هغه دی به په 10 بجې مري، نو د دله چې نو هغه د 11 بجو پورې 12 بجو پورې تاخیر ورکړی شي، نو دې کې خو وروسته کېدلی تقدیم چې نو هغه خو پکې نه. نو بیا ولې الله وی فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، یو ساعت دا به نه مخکې کېږي او نه به نو هغه وروسته کېږي. نو یو دا ولو چې نیټه دا بالکل مقرر ده، په هغې کې نو هغه ذره برابر چې نو هغه په هغې کې ذره برابر چې نو هغه ایر پیر چې نو هغه نشي کېدلی. دویم چې نو هغه موږ هلته ویلو د دې نه مخکې نو هغه تېر شوي ولو. نو هسې کې موږ ویلو دا داسې دي لکه موږ چې نو هغه اکثر چا نه سودا کو څه شی اخلو، نو چې کله هغه موږ ته څه قیمت وغیره وي نو بیا ورته د هغې نه وروسته موږ ورسره بیې وکړو، نو د بیې کې ورته اکثر موږ بیا چې نو هغه دا کوو څه کمې زیاتې به پکې ونه شي. نو د ده زیاتې نه مطلوب، د ده مطلب دا نه چې ما ته دا پیسې لږې سیوا کړم،
څه کمی زیاتې به ونه شي نو د دې کمي نه مقصد زیاتې نه مراد هم د کوي چې ما سره په دې کې لږ نور څه ښه وکړي لږ نور به کم نه شي نو الله هم وایي فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون دې کې مجنیانو هغه یو ساعت بیا وروسته کېدل چې دی نو هغه به نه چې راله بس هم دقه به دا یستقدمون دا زموږ د هغې کمي او زیاتې په شانتې دی قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا نو تو ورته وایه ای پیغمبره ما ته وښیه خبر راکړئ که چېرې راشي دغه عذاب د کمې چې تاسو دومره تلوار کوئ دومره په تادۍ باندې چې دی نو هغه غواړئ د شپې یا د ورځې ماذا یستعجل منه المجرمون د څه شي د هغې نه تلوار کوي چې دی نو هغه مجرمان خلک یعنی عذاب دا خو د نفرت شی دی د عذاب نه خو خلک چې دی نو هغه پناه غواړي د عذاب نه خو خلک چې دی نو هغه امان غواړي چې الله ما د عذاب نه وساتي نو چې مطلوب د عذاب نه پناه غوښتل نه ځان ساتل نه نو تاسو د دغې عذاب چې دی نو هغه تلوار ولې کوئ دویم دا دی چې په عذاب کې خو انسان ته نقصان رسي دې کې څه فایده خو نو هغه نه رسي نو چې به کوم شي کې نقصان رسي نو تاسو د هغې تادي چې نو هغه ولې کوئ د دې چې نو هغه تادي مه کوئ لکه څنګه چې مخکې وکتلی شي که خیال مې کړی غالبا 2003 که 2005 وه زلزله دې راغلې وه لږ ساعت کې چې نو هغې هر څه ویران چې نو هغې نه کړل یا د هغې نه مخکې چې نو هغه پوره کلونه مخکې چې نو هغه په د جاپان باندې چې کومه نو هغه زلزله راغلې وه چې حالن کې په دنیا په مخ په ځمکه په سطح باندې جاپان چې نو هغه د ټولو نه چې نو هغه قوي او طاقتور چې نو هغه شمارلی کېږي د اسبابو په اعتبار سره چې د هغوی چې نو هر څه کې مهارت چې نو هغه دی هر څوک چې څه شیالي وایي دا جاپانی دی نو دومره د هغوی دي خو چې کله الله رب العزت په هغوی باندې تقریبا 19 و یا 14 یا 18 خو غالبا 19 سکنډه چې دی نو هغه په هغوی باندې زلزله راله په 19 سکنډه کې الله پاک هغه دومره تباه کړلو جاپان چې د هغوی په خپله ووایي چې 50 کاله مونږ محنت وکړو نو په دې یو زلزله چې زمونږ کم تاوان وشو دا مونږ نشو پوره کولی نو الله وایي که چېرته تاسو ته راشي ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا دا د ورځې یا د شپې چې نو هغه راشي نو آیا تاسو بیا د دغې نه خلاصېدی شئ یا د دغې څه روک تام چې نو هغه تاسو کولی شئ نو بیا ولې په ماذا یستعجل منه المجرمون ولې چې نو هغه په تلوار باندې غواړي چې نو هغه مجرمان د دې کې چې نو هغه تلوار تادي ولې کوي ثم اذا ما وقع آمنتم به آیا بیا چې هر کله دغه واقع شي نو ایمان راوړی تاسو په دې باندې نو د به ضمیر کې چې نو هغه درې احتمال دي یو احتمال دا دی چې به کې دا هی ضمیر چې نو هغه دا راجع دی الله پاک ته نو چې کله الله پاک د عذاب راول یو عذاب واقع کی آمنتم به نو تاسو بیا په دغه الله باندې ایمان راوړی یعنی چې عذاب رالو غیر شولې نو بیا به ایمان راوړی نو دغه وخت ایمان خو چې نو هغه معتبر دی دویمو ثم اذا ما وقع آمنتم به نو بیا دا به ضمیر چې نو هغه راجع دی قرآن ته نو تاسو چې کله په دغه عذاب واقع شئ نو بیا به په دې قرآن ایمان راوړئ نو قرآن خو د مرګ نه وروسته فایده نه ورکوي یا د زنکدن په وخت کې که ته په دې باندې ایمان راوړې نو دا خو بیا فایده نه ورکوي فایده خو دا الله ورکوي چې کله چې نو هغه انسان په دنیا کې په دې ایمان راوړي د دې حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي په دې مطابق خپل ژوند چې نو هغه تیر کړي او دریم احتمال چې نو هغه پکې دا دی چې دا ضمیر راجع دی عذاب ته ثم اذا ما وقع آمنتم به نو چې کله دغه عذاب واقع شي تاسو به ایمان راوړئ نو د الله عذاب چې راشي نو په هغه وخت کې خو بیا ایمان نه دی معتبر ځکه حدیث مبارکه کې راځي چې توبه د هغه وخته پورې چې نو هغه معتبره ده تر څو چې انسان چې نو هغه ځنکدن نه شروع شوی غرغر چې نو هغه لفظ راځي چې تر څو د انسان چې نو هغه ځنکدن نه شروع شي عذاب مخامخ ولیدو او راځي او په دغه وخت کې بیا چې نو هغه د توبه وباسي نو دغه توبه خو بیا اعتبار نشته الان وقد كنتم به تستعجلون نو دلته عبارت چې نو هغه محذوف دی الان تؤمنون ای تاسو وسته نو هغه ایمان راوړئ وقد كنتم به تستعجلون حالن کې تاسو خو مخکې ته دې باندې تلوار کولو تاسو خو دا عذاب چې نو هغه مخکې په تادۍ سره غوښتلو ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي آی کسان ته چې ظلم یې کړی کفر یې کړی
ذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د همیشوانی هل تجزون الا بما کنتم تکسبون تاسو ته بدله نشي درکولای مگر دا هغه څه چې په کم تاسو په خپل کسب کړی یعنی تاسو چې کم عمل کړی نه دا وستاسو ته د هغه عمل چې نه هغه بدل ملایږي دا نه چې تاسو یو ګناه نه دی کړو تاسو ته بلا وجه چې نو سزا ملایږي نه دا تاسو د هغه ګناه په وجه باندې چې نو هغه د سزا وستاسو ته ملایږي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي انه لحق نو الذي اویت نو هغه بیا په تور د چې نو هغه د استهزاء او د مزاح چې نو هغه تاسو کړلو د استان تاسو چې نو هغه کې احق هو زمير چې نو هغه راځي د غواده ته یعنی اورز د قیامت ته نو دی وای ای د قیامت چې نو هغه رښتینی دی دا قیامت به نو هغه د رښتیا راځي تو ورته وای پیغمبر ای وربي زما دی په خپل رب قسم چې دا بالکل انه لحق دا قیامت حق او سچ دی دا به ضرور چې نو هغه راځي وما انتم بمعجزين او نه تاسو عاجز کون کی یعنی الله لرا تاسو دې نشئ کولای چې الله دا عذاب راولي قیامت راولي او تاسو الله رب العزت نو هغه مخې ته ور دیږئ هړتال وکئ بایکاټ وکئ یا بل چې نو هغه یو جلوس راوباسئ او دغه عذاب دغه قیامت چې نو هغه تاسو منې کوي نه وما انتم بمعجزين تاسو الله عاجز کولای نشئ الله به دا قیامت راولي او دغه قیامت بالکل حق او سچ نو هغه دی الله دې موږ ته خپل کلام صحیح پوه نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبر لا املک زنه مالک لنفسي د خپل ځان ضرر ولا نفع او نه د نفع الا ما شاء الله مگر هغه څه الله وغختل الله لكل امه د هر یو لپاره هر یو امت د لپاره اجل یو وخت مقرر دی اذا جاء اجلهم هر کله چې راشي مهجن هغه وخت مقرر دی فلا يستاخرون ساعه نو نبدي ورست پاتې کېدې شي یو ساعت ولا يستقدمون او نبدي وړاندې کېدې مخکې کېدې شي قل اوای ورته پیغمبر ارایتم وخیمات وګورئ ان اتاکم کچری راشي تاسو ته عذاب دغه بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا یستعجل منه المجرمون نو د کم سستنو هغه تلوار کې داغه نه پتا دی سره غواړي د الله نه المجرمون مجرمان خلقو ثم اذا ما وقع بیا هر کله چې هغه واقع شي امنتم به نو ایمان راوړی تاسو پاغه الان آیا وسو یعنی تاسو ایمان راوړی وقد کنتم به حال دا چې تاسو به پدې تستعجلون تادی کولا ثم قيل للذين بیا به ویلې شي ای کسانو ته ظلمو چې ظالمان دې ظلم کړو ذوقوا عذاب الخلد وسکئ عذاب د همیشه هل تجزون تاسو ته بدله نشي درکولای الا بما کنتم تکسبون مگر دا هغه څه چې تاسو به کسب کولو ويستنبئونك او دی تپوس کې استانه احق هو ای رښتیا د دا وعده یعنی قیامت قل ورته پیغمبر ای وربي او زما دی قسم په خپل رب انه لحق بشک دا حق ده وما انتم بمعجزين او نه تاسو عاجز کون کې یعنی الله لره